أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة يونس یولسم سپارہ آیات نمبر 66. الا خبردار ان للہ بے شک خاص اللہ تعالیٰ دا پارا دی من هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ومن فی الارض او هغه سو چې په ځمکه کې دی وما یتبع الذین او تابعداري نه کوي هغه کسان یدعونا چې دوی بلی من دون الله سوا د الله تعالی نه شرکاء شریکان یتبعونا دوی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان دوی د ګمان تابعداري کوي یقیني نشته دی و انهم الا یخرسون او نه دی دوی مگر اٹکل روان دی یخرسون دوی دروغ وي دروغجن دي. نو الا خبردار ان لله بیشک خاص ته الله تعالی ملکیت دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکو کې دي. نو په اسمانونو کې او په ځمکو کې دا څومره څیزونه دي دا ټول په ټول د الله تعالی ملکیت دی د دې ټولو مالک دا الله تعالی دی. وما يتبع الذین او تابعداري نه کوي هغه کسان یدعون من دون الله چې دوی بلی سوا د الله تعالی نه شرکاء نور شریکان. نو دی چې د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی سره څوک په ذات کې یا په صفاتو کې شریکي نو دی تابعداري نه کوي یتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د خپل ګمان تابعداري کوي. دی ته په دې خبره باندې څه یقین نشته دی څه دلیل به ورسره نشته دی خو د الله تعالی سره ځان نه شریکان جوړ کړي دي. په حقیقت کې د الله رب العزت تر هیڅ شریک نشته دی. هغه تنها د ټول کائنات پیدا کوونکی دی مالک دی خالق دی رازق دی. نو سره په ذات کې څوک شریک شته دی او نه د الله رب العزت سره څوک په صفاتو کې شریک شته دی. نو دیګو د تابعداري کې صرف د خپل ګمان موافق تابعداري کوي. و انهم او ندی دوی الا یخرسون مگر دوی اٹکل روان دی یخرسون دوی دروغ وی دروغجن دی. هو الذي الله غزاد دی جعلا چې ګرځولې دا لکم اللیل استاسو د پاره شپه لتسکنو د پاره دی چې تاسو سکون حاصل کړئ آرام حاصل کړئ فيه په دې شپه کې والنهار او ورځې ګرځول دا مبصره روخانه. نو شپه دا الله پاک جل شانه دا د آرام د پاره ګرځولې ده په دې کې به آرام حاصلېږي او په دې کې خوب دا د الله رب العزت یو لوی نعمت دی. چاته چې خوب نه ورځي هغې ته دې پته لګي. کو انسان مسلسل خوب نه کوي نو دی به لیوني کېږي دی به لیونتوب طرف ته ځي. او ډاکټران وایي مو چې کم سے کم 6 غنټې شپه ورځ کې او زیات نه زیات 8 غنټې خوب دا د انسان د پاره چې کوم دی لازمي دی. خو د 6 غنټو دا خوب کمیږي نو بیا هم د انسان وجود ته په نقصان رسی او که د 8 غنټو نه سوا کیږي نو هم د انسان وجود ته بیا نقصان رسی. او مشرانو له بیا خوب نه ورځي دی 3 غنټې کې کاری به کیږي خو په ځوانۍ کې نو په دې کې کم سے کم 6 غنټې خوب د ضروری دی. نو الله تعالی د شپه د خوب د پاره پیدا کړل بل په دې شپه کې په دې کې هر یو چیز آرام کوي په دې کې د مرغې آرام کوي په دې کې زنده سر زناور دا سچري دا ټول پټول په دې کې آرام کوي. نو انسان دوی ته پکې هم آرام وکړه. نو د شپې 1 غنټه خوب او د ورځې ټول ورځ خوب وکړه
خو د شپې په دې خوب چې انسان د څومره سکون حاصلېږي څومره دمه کېږي نو دومره په ټوله ورځ په خوب باندې نه دمه کېږي. دویم د دې نور دا شور نه د خلکو خبرې نه چپ چپیایي نو دماغ پکې هم دمه شي سترګې پکې هم دمه شي. نو د ورځې چې سړی خوب کوي د سترګې پټي خو دماغ یې نه دمه کېږي ځکه هغه شور د غوږونو باندې ورننوځي د دماغو ته. نو شپه الله تعالی دا د خوب دپاره پیدا کړله والنهار او ورځ مبصرا د روښانه پیدا کړله چې خلک پکې د دین کار هم وکړي او خپل کاروبارونه پکې کوي د دنیا کارونه پکې کوي خلکو. نو دا الله تعالی روښانه پیدا کړې ده. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات خامخا د الله د قدرت نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یسمعون چې هغوی غوږ دي او عمل کوي. یسمعون مالا صرف غوږ کې ښودل نه دي یعنی یسمعون دوی اوري خو دا اورېدلې د قبولیت په نیت باندې چې زه دا خبره واورم او بیا بې عمل وکړم د عمل په نیت باندې. قالو نو دوی وایي اتخذ الله نیولې د الله تعالی ولدا اولاد. نو عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او یهودیانو به وي عزیر علیه السلام دا د الله تعالی زوی دی او مشرکین مکه به وي الملائکة بنات الله دا ملائکې دا د الله تعالی لونه دي. نو دوی د ځان نه دا خبرې جوړې کړې وي او عیسی علیه السلام یې د الله زوی جوړ کړی عزیر علیه السلام یې د الله زوی جوړ کړی او په څه وجه باندې جوړ کړی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی. نو چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی نو آدم علیه السلام خو بغیر د مور او د پلار دواړو نه پیدا دی. نو بیا آدم علیه السلام د ولې د الله زوی نه وایي. نو څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار نه پیدا دی نو دقه شان دی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی. نو د دې دا مطلب شو چې دا د الله تعالی زوی دی. دغه رنګې عزیر علیه السلام باره کې راځي چې هغه 100 کاله پس الله تعالی ژوندی کړی. نو چې 100 کاله پس الله تعالی ژوندی کړو نو دا خو مونږ خو دا ویلي چې په کرامت او معجزه کې فعل د الله تعالی وي نه خو الله تعالی ژوندی کړی دی. نو یهودیانو به وي دا عزیر دا د الله تعالی زوی دی او کله به دې ظالمان وي نحن ابناء الله و احباؤه مونږ د الله تعالی زامن یو د الله تعالی محبوب خلق یو. یهودیانو او عیسایانو به وي او مشرکین مکه وي الملائکة بنات الله دا ملائکې د الله تعالی لونه دي. نو دا ټولې خبرې دا دي د ځان نه کولې دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. الله جل شانه هغه لم یلد ولم یولد دی نه د الله نه څوک پیدا شته دی او نه الله تعالی د چا نه پیدا دی او نه الله تعالی ته د زامنو د لونو ضرورت شته دی. ځکه دا خو انسان ته ضرورت دی چې دې بچي راوړي نو نسل به ډېرېږي. دویمه فایده به دا وي که دا انسان بیمار شي نو دله به دا زامن خدمت کوي که دې بوډا شي نو دله به دا زامن خدمت کوي د ده سهاره به جوړېږي. نو الله تعالی خو د دې ټولو خبرو نه منزه دی پاک دی. الله ته هیڅ قسم ضرورت د بچو نشته دی. هندوستان کې یو انګریزو خلک به دوکه کول خلکو ته په دې به دلایل ورکولو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. دا خبره به یې کوله. هلته کې یو کس نینو والا هغه ورپسې راغی هغه انګریز ته وي انګریز د ژبې نه ډېر چالاک وي ته چې وایې د الله تعالی عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی نو دا راته وایي چې د الله تعالی څومره عمر دی. انګریز خاموش وي ما ته خو پته نشته چې څومره وي 1000 کاله به وي د الله تعالی عمر نو وینه وي ډېر به وي ورته وي 1 لاک کاله به وي 2 لکه کاله به وي 1 کروڑ کاله به وي 1 ارب کاله به وي د دې نه به هم ډېري. نو هغه انګریز ورته وي دا څنګه الله تعالی دی لا یعوذ بالله وي د دې الله تعالی نور زامن شته هغې وي صرف عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی هغې صحیح ورته وي انګریز ورته نور زامن یې نشته وي نه نو دومره لوی الله تعالی او دغه صرف یو زوی دی او ته وایې چې د کروڑونو کاله د پاسه د هغه عمر دی وي زما خو 80 کاله عمر دی او درزن مې برابر کړي دي 12 زامن لونه او زامن مې 12 دي او د الله تعالی یو زوی دی. نو چې ستا د الله تعالی صرف دقه یو زوی دی نو لا یعوذ بالله ته چې کوم الله تعالی ته نسبت کوې نو دنه خو بیا زه ښه شوم ما په 80 کاله کې 12 زامن لونه راوړي دي او ستا الله تعالی یې هغه یو زوی راوړي. نو دی صرف د انګریز خاموش کو هغه مسلمان ته پته و چې الله ته د ټولو خبرو نه پاک دی. الله ته د زوی ضرورت نشته دی
الله ته د ښځې ضرورت نشته دی او الله تعالی ته د لونو ضرورت نشته دی. دا ټول خو هغه چاته چې یو سړی محتاج وي او الله صمد دی، بې نیازه دی، په چا باندې پروا نشته دی، چاته محتاج نه دی، نو الله ته د زامنو څه ضرورت دی؟ زامن خو د هغه چا دپاره وي چې هغه باندې کمزوري راځي، الله د کمزورۍ نه پاک دی. زامن خو هغه چا دپاره پکار دي چې وروسته نوم نشان پاتې شي، نسل یې اوچلیږي، نو الله تعالی د دغې نه پاک دی، الله تعالی باندې فنا نه راځي. زامن خو د هغه چا دپاره وي چې دی مړ شي وروسته میراث پاتې شي، نو په الله تعالی باندې فنا نه راځي. الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی، الله ته د زامنو د لونو هیڅ قسمه ضرورت نشته دی، دا انسان د ضرورت دی. د ظالمانو په خپل ځان باندې الله تعالی قیاس چې څنګه موږ ته ضرورت دی دقه شان الله تعالی ته ضرورت، نو الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی. قالو نو دې آیات کې د مشرکین مکه عمرت دی او دغه رنګ د عیسایانو د یهودیانو عمرت دی. وقالو او دوی وایي اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدا اولاد سبحانه، نو هغه پاک دی د دې نه، الله تعالی پاک دی د دې خبرونه. سبحانه دا کلمه د تعجب دپاره هم راځي چې ته په چا باندې تعجب وکړې، حیرانتیا وکړې. او دویمه معنی د دې سبحانه معنی منزهوالی دی، پاکوالی دی. نو دلته د دواړه معنی مراد دي چې سبحانه، نو د دې مشرکین مکه او د عیسایانو د یهودیانو په دې خبره باندې تعجب دی، حیرانتیا ده چې داسې ظالمان دي، دی الله تعالی ته د زوی نسبت کوي، په دې باندې تعجب او حیرانتیا ده. نو د سبحانه دا کلمه د تعجب دپاره راځي، د حیرانتیا دپاره چې یو ناشنا خبره سړی واوري او دی سبحان الله. نو دلته کې دی ناشنا خبره وکړله، د خپل ځان نه وکړله، غلطه وکړله، نو په دې باندې تعجب وشوي. سبحانه پاک دی هغه، په دې باندې تعجب دی. او سبحانه معنا پاکوالی ام راځي، منزهوالی. نو سبحانه الله منزه دی د دینا، الله پاک دی د اولاد نه. هو الغنی او الله تعالی غنی دی، بے نیاز دی، بے پروا دی. سبحانه، نو سبحانه معنی یو دادا چې په دې باندې تعجب دی چې دې داسې قسمه خبرې کوي. او دویمه چې د کوم عیسایانو، یهودیانو، مشرکین مکه کوم تهمت په الله تعالی لګولې دی، نو سبحانه الله تعالی د دغه تهمت نه پاک دی، منزه دی. هو الغنی او الله تعالی بے پروا دی، په چا باندې پروا نشته دی. غنی بے نیاز دی، چاته څه حاجت نشته دی. چې چاته حاجت نشته نو اولاد خو د هغه چا دپاره چې چا اولاد ته حاجت وي، الله تعالی اولاد ته حاجت نشته دی. اولاد د هغه چا دپاره وي چې دی محتاج کېږي، د اولاد ته حاجت پېښېږي، نو الله تعالی خو بے پروا دی، چاته حاجت نشته دی، نو هغه ته د هېڅ قسمه اولاد او د بیبي او د نسب کسب د دې ضرورت الله تعالی ته نشته دی. هو الغنی هغه بے پروا دی. له د هغه دپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي. نو دا څه چې په اسمانونو او ځمکو دا ټول د الله تعالی ملکیت دی، نو الله تعالی ته د اولاد ضرور نشته دی. ان عندکم نشته دی تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې خبره باندې. تاسو چې کومه دعوه پیش کړې ده چې عیسایان وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی، یهودیان وي عزیر علیه السلام د الله زوی دی، او مشرکین مکه وي الملائکة بنات الله، ملائکې د الله تعالی لونه دي. نو الله وی چې ان عندکم نشته د تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې بهتان باندې، په دې دعوه باندې، په دې خبره باندې چې تاسو الله تعالی د پر زوی ثابتوي، په دې تاسو سره دلیل نشته دی. اتقولون آیا تاسو وایي علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو په خپل هم نه پوهېږئ. دا ظالمان په دې باندې په خپل هم نه پوهېږي، موږ څه ګډې وډې وایو. قل او فرمایو د ای پاکه حبیبه ان الذين بشکه ها کسان یفترون چې دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ، لا یفلحون دوی مفلاح اونمومي، دوی به کامیابي اونمومي. متاع لږه فایده ده په دنیا په دنیا کې، ثم الینا بیا به موږ طرف ته مرجعهم د دوی واپس کېدل وي، ثم بیا به نذیقهم وبسکو دوی ته موږ العذاب عذاب الشدید سخت، ثم بیا نذیقهم العذاب وبسکو موږ دوی ته العذاب الشدید
سخت عذاب دردناک عذاب بورته اوسګو بما په سبب د هغه څه کانو یکفرون چې دوی انکار کوو دی کفر کوو الا خبردار ان لله بشک خاص ته الله تعالی ملکیت دی خاص الله تعالی د پاره دی من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکو کې دي وما يتبع الذين او دوی تابع او تابعداري نه کی ها کسان يدعون چې دوی بلی من دون الله سوا د الله تعالی نه شرکا شریکان يتبعون دوی تابعداري نه کی الا الظن مگر د ګمان تابعداري کی وانهم او ندی دوی الا يخرسون مگر دوی اٹکل روان دي يخرسون دوی دروغ وایي هو الذي الله غزاد جعل لكم الليل چې وی ګرځول ستاسو د پاره شپه لتسكنو د پاره دی چې د سکون حاصل کړي آرام حاصل کړي فيه په دې شپه کې والنهار مبصرا او ورځې وګرځول روخان ستاسو د پاره ان فی ذلک بشک فدی کلا آیات خامخا د الله د قدرت نشانی دي لقوم يسمعون ها قوم د پاره چې هغوی اوري او عمل کوي قالوا دا مشرکین مکه او عیسایانو یهودیان وای اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدن اولاد چې پیدا کړی دی الله تعالی ولدن اولاد سبحانه نو هغه پاک دی د دینه هغه منزه دی د اولادنا هو الغنی او هغه بے پروا دی هغه محتاج نه دی له د هغه د پاره ما هغه سدي په السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه چې په ځمکو کې دي ان عندکم نشته د استاسو سره من سلطان دلیل بهذا پدې خبره باندې چې الله تعالی لره اولاد دي اتقولون آیات سوای علی الله په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو به نه پوهیږئ قل او فرمایو د ایبا حبیبا ان الذين بشکها کسان یفترون جدوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ لا یفلحون دوی به کامیاب نشي متاع لګ فائدہ ده فی الدنیا په دنیا کې ثم الینا بیا موږ طرف ته مرجعهم واپس کېدل وي د دوی ثم نذيقهم العذاب بیا موږ اوسګو دوی د عذاب الشدید سخت عذاب بما په سبب د هغه څه کانوا یکفرون چې دوی کفر کوي په دنیا کې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين